الحي او همیشه تل تر تل ژوندې دی، همیشه ژوندې دی، القیوم او ټول مخلوق لره قایمونکی دی، یعنی ټول مخلوق لاغه بقا ورکړي دا، ټول مخلوق هغه قایم کړي دی. نو جګړه د نجران عیسایان راغلل دی خدا قسمه عقیدې وي. نو نبی علیه السلام سره په دغه باندې بحث شو. نبی علیه السلام ته فرمایل په تاسو چې وایي چې عیسی علیه السلام الله دی، نبی دا خو تاسو منئ کنه چې عیسی علیه السلام باندې فنا راځي، یاتیه علیه الفنا، هغه باندې فنا راځي. بالکل دا منو، په الله باندې فنا نه راځي. داسې ذات خدای نشي کېدی، اله نشي کېدی چې هغه باندې فنا راځي. الله همیش لپاره به قایم او دایم وي. دا منئ چې عیسی علیه السلام خوراک او اسکاک کوي، دا منو. الله پاک جل شانه د خوراک او د اسکاک نه پاک دی. نو ډیر سوالات ته وکړل، نو هغه ټول چې کله مکمل مجبور شو وحد الذی کفر، نو بس ورټته ونه بس غلی شو، خاموش شو. ورته وی چې یاتیه علیه الفنا، تاسو خدا منئ چې په عیسی علیه السلام باندې فنا راځي. نو حالانکه د بعضی عیسایانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام باندې فنا راغلی، دغه وفات شوی دی. خو نبی علیه السلام ته داسې ونه فرمایل چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، فنا شوی دی، دا منئ، داسې ورته ونه فرمایل. کو دی ورته فرمایلی دی بیا ډېر خاموش کړي. خو نبی علیه السلام ته دا ونه فرمایل. نو عیسایانو دا خبره غنیمت وګڼله چې نبی علیه السلام خو ورته داسې ونه وي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، حالانکه د بعضو عیسایانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. دا قادیانانو هم دا عقیده ده. یو قادیاني یو عالم سره مناظره وه، هغه ته یې ویل چې تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دی. نو زه خو اوس به راوختمه لږ ساعت مخکې، او ما زه وګرځېدم، ګورم ما عیسی علیه السلام ونه موندو. هغه وایي خدای دې بې خوبه ستا نه وروسته لاړم، هغه ما ته وایي چې داسې ړوند خو رالېږلی و، دلته ګیر چاپېره ګرځېدو زه یې نه لیدم. نو دغه رنګې د بعضو عیسایانو هم دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. نو نبی علیه السلام ورته داسې ونه وي چې عیسی علیه السلام فنا شوی دی، دا منئ. نو دوی به دا خبره هم منلې وه، او دا به دوی په نسبت ته دی چې یاتیه علیه الفنا، په هغه باندې فنا راځي، وفات کېږي به، په نسبت په دې خبره ډېر خاموشه شي. نو عیسایانو هم دا خبره غنیمت وګڼله چې یاره مونږ ته خو داسې ونه وي چې عیسی علیه السلام وفات شوی. ځکه د مسلمانانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام الله پاک ژوندی اوچت کړی دی، اسمانونو کې دی، او قیامت ته نږدې به راځي، د هغه د لاسه به الله پاک دجال ختموي، هغه به مړ کړي، مرداري به، او بیا به الله پاک جل شانه بیا به حضرت عیسی علیه السلام واده کوي، بیا به الله پاک زامن ورکړي، دغه نه وروسته بیا وفات کیږي. وفات شوی دی. نبی علیه السلام ته وفرمایل یاتیه علیه الفنا، هغه باندې فنا راځي. نو هغه ټول ومنل چې بالکل هغه باندې فنا راځي. نو الله خو داسې ذات دی چې هغه په خپله قایم دی، فنا پې نه راځي، او ټول مخلوق یې قایم کړی دی. نو دا خو د الله صفت نه دی، او الله خوراک سکاک نه کوي. تاسو عیسی علیه السلام خوراک کی منئ، نو دا خو د الله صفت نه، د الله نشي کېدی چې عیسی علیه السلام خدای نه دی. ځکه چې دلته الله پاک فرمایي د الله صفت څه دی؟ والله الله تعالی عزیز غالب دی، الله به غالب وي، هغه باندې څوک غالب نشي راتللی. او عیسی علیه السلام مت یهودیانو تکلیف رساو، نو اراده یې کړې وه عیسی علیه السلام هغه یهودیانو ته مینتونه کړي دي، ځان یې ته نشو خلاصولی، ځان یې نشو خلاصولی. عیسی علیه السلام یهودیانو ته مینتونه کړي دي، بیا ته الله خلاص کړی دی، او په خپله یې ځان نشو خلاصولی. نو دا په دې خبره د عیسایانو رد دی چې عیسی علیه السلام نه خدای دی نه د خدای زوی دی. خدای په دې نه چې خدای خو به غالب وي. نو چې کوم انسان او کوم بنده خپل ځان د مخلوق نه او د انسانانو نه نشي خلاصولی، نو هغه څنګه خدای دی چې بل یې خلاصي؟ چې خپل ځان نشي خلاصولی او خپل ځان بقا نشي ورکولی، خپل ځان باقی نشي ساتلی، مرګ به پرې راځي. نو په خدای خو مرګ نه دی، دا خدای نه دی، او د خدای زوی هم نه دی، ځکه چې زوی د پلار په شان دی، په رنګ کې شکل کې بدلیدلی شي، خو جنس خو نشي بدلیدلی. د انسان زوی دا به انساني، او د زناورو زوی دا به زناوري، د ګډې زوی به ګډی، او د بیزې زوی به چیلی. یعنې هر جنس د خپل جنس په شان د بچی راوړي. نو چې څنګه الله پاک جل غالب دی، نو پکار دی د عیسی علیه السلام د الله زوی وي، نو دی به غالب و، چې دی په خپل ځان د بل چا نشي خلاصولی. نو دی غالب نه دی، چې دی غالب نه دی، دی د الله زوی نه دی، دی کمزور دی، ضعیف دی، کمزور دی، انسان دی. نو دی د الله بنده، خو دی غوره بنده دی د الله عیسی علیه السلام، او خدای نشي کېدی. عزیز غالب دی، ذو انتقام او خاوند چې کوم دی د بدلې دی. نو عیسی علیه السلام، نبی علیه السلام دغه عیسایانو دا تپوس کړی و چې څنګه الله پاک ته ټول علم حاصل دی، یعنی د الله پاک علم
دا په هر سیز باندې چې کوم دی هر سیز ته شامل دی. په کائنات کې د ذرې ذرې علم الله ته دی. سمندرونو کې څومره قطرې دي د هغې شمار الله ته معلوم دی. څومره ونې دي د هغې پاڼو شمار الله ته معلوم دی، د الله په علم کې دی. او په ځمکه کې دننه یو میږي تور میږي په توره ګټه باندې په توره شپه کې رواني، نو الله ته دغه میږي ښکاري. یوه ځمکه د الله د نظر نه یو څیز نشي پناه کولی، بله ځمکه نشي پناه کولی. او الله د دغه میږي د خپو کشار اوري، د دغه میږي په زړه باندې عالم دی چې د په زړه کې کومه اراده د چرته روان دی. نو د الله علم دا د کائنات ذرې ذرې ته شامل دی او الله د هر یو څیز نه خبر دی. نو ورته وی عیسی علیه السلام ته چې الله کوم علم ورکړی د دې نه علاوه نور علم د عیسی علیه السلام سره شته دی، نو هغې وی نشته دی. وی الله ته چې کوم دی د هر څیز علم دی، د پټ او د ښکاره، د لوی او د وړوکي، اسمانونو د پاس او د اسمانونو د لاندې، د ځمکې د پاس او د ځمکې د لاندې، یو څیز د الله د علم نه چې کوم دی پناه نه دی، د الله د نظر نه پناه نه دی. نو چې کوم څیز د الله خو هغه ذات و چې د هغه نه یو څیز نه وي پناه. تاسو د عیسی علیه السلام سره ټول علم نشته، علم کلي ورله نه دی ثابت، علم کلي صرف د الله دپاره ثابت دی. نو دا خدای نشي کېدی، دا بل دلیل. اسمانونو کې دی کو په ځمکه کې د هر یو څیز علم الله ته دی، هر یو څیز الله ته